زما قاتل پرانا ورځ لکه پیری ورک شي او ماته د قام په واکدارانو کې څه چل ښکاري. د پښتو یو متل پسې رایاد شو وایي چې د خپل کور د غل وسلاس نه کنه وایي بارایي غل ستایي سم نشي کولی. دا چل ټول په مونږ کې دی، په مونږ کې دا چل دی، دا بوی زمونږ د خولو نه خیږي. زه وایم چې خدای پاکه پنجابی څنګه زورور کېږي او ستا کور ته راننوځي، هغه دا قصه ده. د دې ټول نوجوانان دې خبر شي چې د مشران، سیاسي مشران او جرګماران صاحبان ټول خرڅ شو دي. دا جرګې سرکاري دي او دا په دیر کې چې کوم پی ټي آی لیډرشپ دی، جماعت اسلامي دی او پیپل پارټۍ والا دي او که جماعتیان وړي دا ټول سرکاري دي. دیو صرف مونږ ته اختلاف لري چې یو بل سه اختلافات دا د 14 اګست پکې مناو کا. پرون دلته زما د قام خوله د ینو ډکه د یار نن تله دی په سرکاري ځای کې کیکونه کټ کوي. د دې خبرې به ماله څه جواب راکوي؟ ته د ځان د جیب دپاره مشري کې یا دلته خپلې بتې ته ناسي چې د سرکار نه بته وي او سرکار دې په 100,000 روپۍ باندې وغولوي. زموږ د سر دا سودا داسې اسانه ده؟ آیا نوجوانانو تاسو پر دې نه تپوس کوئ که نه به کوئ او په دې به په دې میډیا باندې غږ پورته کوئ که نه به پورته کوئ؟ که نه دې سړو چې دا کمې بدماشیانې او دا کمې نخرې جوړې کړلي به یې مونږه حکومت منو، مونږه قانون منو، خو مونږ په داسې رولو کې منو چې به مونږ ملکي نه مسلط کوي. دا خانیان او ملکانیان او دلته خلک په ځمکو ورانوه او خلک په ځنګلاتو ورانوه، خلک په شر باندې ورانوه. وروره په تاڼو کې چې کوم دی بتې جیبونو کې ایښوده کېږي. نن چې کوم دی به زمونږ دا خویندې میندې چې سرتورېږي د دې به څه حالي؟ باجوړ څه خو جو چلو مه ودرېږئ، چا سم مه ودرېږئ، خو تاسو خو الټه مونږ ته راتاو شوئ ښه نه؟ که نه مونږ به په دې قصه باندې خاموش یو، بس تاسو به یو زوروئ او قصه به ختمېږي. ټول سیاسي مشران او ټول سرکاري خلک زما دا یو غږ چې کوم دی دا زما دررسي لا اله الا الله محمد رسول الله چې د دیر په خرڅ کې چا لاس دی او دیر څوک خرڅوي د یو سړي به نوم واخلم، د یو سړي به نوم واخلم او په میډیا به واخلم کلیام چې زمونږ د عزتونو سودا څوک کوي، څوک د سرکار سره چې کوم دی مشترک دي، څوک سرکار له چې کوم دی دلالیانې کوي، د یو سړي نوم به اخلم. ټول خپلې قبلې درستې کوي، که د جماعت اسلامي والا دي، که د پی ټي آی والا دي، که د جرګې والا دي او وروره که د سیاسي مشران دي چې څوک هم په دې کې قصه انوال ده. دا ټول ځي دا دلته راځي وروره ټوپۍ یې مونږ ته کږې ایښودي او هلته چې بیا دیر کې چې کوم دی کرنل مخې ته ورشي نو هلته سجدې لګوي، دا سرکاري سموسه خواره او په مونږ ملاکي کوي. ښه دا مونږ راته ګړي بيزي ښکارو یا به زمونږ دا سر دا سوداګانې چې کوم دی په بنده کمره کې کېږي. نو قام انشاءالله د نورو ویډیوګانو ته مخاطب شئ او توجه شي، خپل غږ په شریکه اوچتو که نه دا بله ورځ چې کوم درې تل دي که نه ټول به په دغه لار باندې ځئ.